نو هغه د کور د کمرې نه راوځي موبایل ورسره یو ویلاګس کوي خلک مسګایډ کوي خلکو ته غلط انفارمیشن ورکوي د خلکو ذهنونه بدلوي. موږ غواړو چې ایران او امریکا د هغوی په منځ کې صلح وشي ډزبندي وشي جنګبندي وشي او پاکستان که په دې کې کم کردار ادا کوي نو موږ هغه اپریشیټ کوو. په کار ده چې پاکستان په دې کې کردار ادا کړي. موږ دا موجوده کم جنګ چې دی موږ بالکل په ایران باندې چې اسرائیل او امریکا کومه حمله کړې ده موږ د هغې غندنه کوو. د بده مرغه موږ په اسمبلۍ کې د دې خلاف قرارداد هم پیش کړی دی خو چونکې په هغې کې د امریکې نوم راغلی دی نو موجوده کومه جعلي حکومت چې دی نو هغه قرارداد چې دی نو هغه په ایجنډه باندې هم نه راولي پیش کولو ته هم نه پرېږدي. نو موږ غواړو چې په دې خطه کې امن راشي. موږ غواړو چې زمونږ افغانستان سره ډېر ښه تعلقات دي. موږ غواړو چې زمونږ په ایسټرن بارډر باندې په ویسټرن بارډر باندې څومره زمونږ تیر چاپېره ملکونه چې دي دا زمونږ سره په امني د دوی سره موږ تجارت کوو د دوی سره موږ ښه سلوک کوو. بدقسمتي دا ده چې زمونږ پالیسیانې دا د سوپر پاورز د پریشر لاندې جوړیږي. په دې وجه باندې قوم چې دی نن په مشکلاتو کې دی. سنټرل ډسټرکټ چې دی دیروستي نو هغه لکه زمونږ د عوامو یو مطالبه وه او د هغې سره ریلیټډ ډېر داسې څیزونه دي چې زمونږ دلته کومه دا ضلع بره کم پاتې کېږي اپر دیر نو هغې ته به هم د هغې نه فایده راځي. ځان له به د هغې سټاف و ځان له د هغې کوټه وه خپل ایجوکیشن کې و هیلث کې پولیس کې تاسو ټول ډیټیل د هغې پته ده. نو انشاءالله دا به د دواړو ضلعو دپاره چې دی نو دا د خیر او د خوشحالۍ باعث جوړیږي. او دې کې کومه ایریاز چې آیډنټیفای شوي دي نو په هغې کې واړی تحصیل دی او لرجم تحصیل دی او هغه به انشاءالله موږ بیا کینو د مشرانو سره دغه سیکنډري ایشوز دي دا به انشاءالله موږ حل کو خو ډېر زر چې دی نو انشاءالله دا به موږ فنکشنل کوو او دا به امپلیمنټ کوو. د خلکو رایه به په دې کې شامل وي. خلکو رایه به په کې شامل وي. زمونږ ایم ایس صاحب د هغې بریفینګ ورکړو نو دا هغه منصوبې دي چې دا په ګراوند باندې موجود دي. اوس به موږ افتتام کوو موږ به فزیکلي دا هر څه ګورو. زه د خپل ټیم زما چې کوم ایم پی ایس صاحبان دي زه هغو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه د قام د دې علاقې د خیر ښېګڼې لپاره د ډیولپمنټ لپاره خپلې هلې ځلې کوي او هغو ته درخواست کوم چې نن کوم بریفینګ تاسو په ډي ایچ کیو کې دلته کې ارینج کړی دی ایم پی ایس په هره محکمه کې چې زموږ څومره کارنامې دي نو هغه به هم دغسې بریفینګ مونږ انشاءالله اخلو. کوم ته به یې مونږ په ډاګه کوو ځکه څه خلک څنګه چې تاسو ویل هغه وزګار شوي دي وایي پاکستان تحریک انصاف څه کوي. هغه قوتونو ته دا درخواست دی دا ورته چیلنج دی چې په ویلاګس باندې نه کېږي په پریس کانفرنسو باندې نه کېږي او د قوم د مسګایډ کولو کوشش مه کوئ. څنګه چې انور خان صاحب ویل قوم ته ستاسو اصلیت په ډاګه شوی دی. وړونه چې څومره هسپتال بلډینګ دی A to Z د هغې رینوویشن شوی دی د هغې تازه رنګ شوی دی او د ټول هسپتال د بار نه ایکسټیریر چې څومره دی د هغې بالکل بهترین رنګ شوی دی. په ټولو واډونو کې د بجلۍ هیټرې لګېدلي دي او د ټول نه غټه خبره دا وه چې په پېښور کې ټول نه غټه مسله به موږ ته دا نن سبا چې بیمار راشي په سی سی یو کې او په آی سی یو کې هغو ته کټ نه میلاوېږي. تاسو به دا تجربه شوي چې کله بیمار راغلی په پېښور کې سی سی یو آی سی یو کې به تا ته کټ نه میلاوېږي. زه به د هغې سره خبره کوم چې نن د دې په هسپتال کې کومه سی سی یو نټ دی او کوم آی سی یو نټ دی دا د شیرپا هسپتال نه د کمپلیکس نه او د LRS نه بهترین نټ دی الحمدلله. ټولو کې آی سی یو سی سی یو او ډایلیسس کې انورټر ایسیګان لګېدلي دي ایر کنډیشن یې پکې لګېدلي ستا که سخته یخني وه باقاعده انورټر هغه ایسي چې هغه ګرمي هم ورکوي او یخني هم ورکوي باقاعده هغې ته ایر کنډیشن هم لګېدلي دي. دلته به چې کوم بیمار ډایلیسس کې د ملګری یا 3000 پلس چې کوم دی پیشنټ راغلي دي او په دې کې که موږ د سروسز خبرې وکړو نو زموږ په لیبر روم کې چې کوم نوي ماشومان پیدا شوي په دې 15 ورځو کې 107 ماشومان چې کوم دی پیدا شوي دي. په دې کې موږ لس سرجریز کړي دي. د سیسټم چې کوم دی نو سټرانګ دی ښایي ځکه دا تاسو دا ډېټا پته نشته دی چې موږ 3000 پیشنټ اغوستي دي 107 چې کوم دی موږ ډیلیوریز کړي دي. د اختر په ورځ چې کوم دی موږ 3 سی سیکشنز کړي دي په دې لیمیټډ ریسورسز کې. د هغې نه علاوه په ایمرجنسي کې چې کوم دی 3000 پلس چې کوم دی پیشنټ دي دا یو وړوکی غوندې ټیم دی.
باقي تاسو ته چې کوم تفصیل سره د لاست ایئر یا چې کوم زمونږه د لاست 2 کلو کوم پراکټس دی هغه مونږه تاسو سره شیر کوو. زموږ پریزنټیشن چې کوم شروع کوم او په هغې باندې به چې موږ مخ ته ولاړ شو.